नन د منځ اهمیت په اسلام کې څه ده دا لږ غونډه بیان ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو په ټولو عبادتو کې منځ شری دا اهم ترین عبادت ده. د دې لپاره په اسلام کې چې کوم اهمیت بیان شوه ده هغه قرآن کریم او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو کې بیان. قرآن کریم کې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرمائی چې تاسو منز کوي ولا تکونوا من المشرکین او تاسو مکه گئی د مشرکانو. د دې معنا دا ده چې منز نه کول چې دا مشرکانه خصلت ده. اقیموا الصلاة منز کوا ولا تکونوا من المشرکین د مشرکانو نه مکیگا. د دې دا معنا چې منز نکول چې دی دا مشرکانه خصلت. بیا اقیموا الصلاة قرآن کریم کے بارہا ذکر دے. بیا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. د کتاب موقوتا ترجمہ گویا علماء کئی اے فرضا موقتا، فرض پخپل وقت باندې. اوس د سحر د فرض وخت یا ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا 13 جمعه ما تاسو ته بیان کړی. ډیرو خلق ما نه تاسو کو چې پلانی جمعات کې ماسختن موږ په دې ټیم کېږي پلانی جمعات. ما ورته وی چې زه د جمعاتونو د ټیمونو ذمہوار نه، زه د مسلې ذمہوارم چې ما مسله تاسو ته وکړه چې ماسختن منز کم وخت کې روا کیږي هغه وخت میں درته ښودلی. باقی کا امامانو نه مجبوری یا خلقو نه مجبوری د دې ذمہواری زما ځکه نه ده چې زه اوس کوتک پوګه کوله خو نشم چې خلقو پسې ګرځم چې په دې وخت منځ. دا الله دې چې چانا عقل سلب کی او یا چاله عقل ورکی. مسله باندې یو سړی پوه شي او هغه نه بعد هم هغه بار کې کوګ لرګي وي او خپل منمانی کوي نو هغه هدایت یو د خدای په لاس کې دی، د بنده په لاس کې. وخت درته مې ویلو چې کم از کم د ماښام او د ماسختن منځ کې 1.5 غنټه فاصله پکار، 1.5 غنټه رستو اذان پکار دی او هغه نه رستو بیا مونځ پکار. لکه دا وخت چې دی اوس 20 منټه کم یا 25 منټه کم شپږ باندې ماښام کی او هغه نه بعد کم از کم 19 پاو کم اتماس ختن مونږ پکار. او کوي نظر کو خلاصې کیږي نو بس هغه ما بدخان صاحب جمعات کې او ملنګ ګرځیده جوړای ګرځول خیر غوښتو ویل ورکوي کار دې چې خلاصي نو بیا ما خام سره یو ځای کوي چې کار خلاصي. دا ذمہواری زمانه ده.
دا خلق پوئے گا خدای پوئے گا کار پوئے گا دا خدای مخلوق پوئے گا کہ امام مقتدیان مجبوری چې ته په دې وخت منځ کوه دغه امام ته پکار دی چې د داسې قوم امامت پرېږدي قوم څوک دی چې ما ته به ووایي چې په داسې ټیم منځ کوه ولې منځ زه پوهېږم یا په اوقاتو زه پوهېږم د دې زه ذموارم زه چې کوم ټیم ویم په هغه ټیم به منځ کېږي مقتدی څوک دا زما کار دی امام غریب به پویم نه او وروسته نه به مقتدي راپاسي اعلان به وکړي پلانی مونځ به په پلاني ټیم کېږي وخت بدلول د امام کار دی تعیین د وقت د امام کار دی دا د مقتدي کار نه دی یو خدا چې عذر دی او قضا شو اوده قضا شو بیمار قضا شو پس عذر قضا شو جدا خبره جگ جوړ تکړه تیار وي او قصدن دی منځ قضا دلته دو مذهب یو مذهب دی د امام شافعی رحمت الله علیه او یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې چا چې په حالت د صحت کې او بلا عذر قصدن منځ قضا کړ نو دا کافر شو چې سړی کافر شو اوس ورپسې ځای یوازې کافر نه شو بلکې ښځې سره نکام مات شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر دا د امام شافعی مذهب او من ترک الصلاة متعمدا یفضی الى الكفر دا د امام ابو حنیفه مذهب چا چې قصدن منځ قضا کا نو یفضی الى الكفر کفر ته نږدې شو تاسو خیال را د امام ابو حنیفه مذهب چونکه ډېر عالمگیر مذهب دی او فی الحال کافر نشو لیکن کفر ته نږدې شو تاسو خیال را سوال داده علماء وی چې یو منځ قصدن قضا کړ نو کفر ته نږدې شو او چې کال 12 میاشتې ټکه منځ نه کوي بیا ور نږدې دی نه دا د یو منځ متعلق دي چې قصدن قضا کړ نو کفر ته نږدې شو یو حکم دار یو حکم دار چې اره ورځ یو سړی څلور منځونه کوي او یو نه کوي درې کوي دوه نه کوي دوه کوي درې نه کوي یا د عام خلقو عادت ته سار منځ کوي نور بیا نه کوي علیه وسلم یو سار منځ قضا شوی پیغمبر حکم کو چالا سنتم سا نور خطون رستو قضا وکړو فرض نو دا سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ نو عزیزانو اهتمام د منځ کوئ بل ور سره دا خبره ده چې منځ کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي ځکه چې جمع سره منځ کې اجر زیات دی نو کوشش دا کوي چې جمع ته منځ ورسوي
خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا نشي. ډېر خلک دا تپوس کوي چې جمع کې پلانې سړی ولاړ، اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خرابوي یا لوڼې خرابې وي یا پخپله څه دله غوندې وي. نو ما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو چې دا سړي سره په صف کې مونځ کي. نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیب ته به د خیال نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ځان نه به د بزرگ جمیل زوی نه جوړی چې ته په مونځ کې ولاړ او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک یم او دا پلیت ما سره ولاړ. کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو. نو ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼې. دې ځان ته به د هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوڅو کې په منځ پې چې پروتي دا هم ما نه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به د خپل عمل حساب کېږي. نو ما نه سپی هم ښه دی. نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجې سپک وکته چې ده سره په صف کې مونځ نه کېږي ځکه چې زه ده نه ښه یم. نو که ستا مونځ کې دا خیالي هغه ته نو ستا دا مونځ بیا مونځ نه دی او نه دا مونځ کېږي. امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک د پسې به خپل رور مونځ نه کولو. احمد غزالی دا نن نه 1000 کاله مخکې تیر شوي دي. نو امام غزالی راغی او مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې مونځ نه کوي، دا خلق به څه وایي؟ نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیه ته دې رور پسې ولې مونځ نه کوې؟ ورته یې ویل زه ده پسې ځکه مونځ نه کوم چې د ده زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی. دی په مونځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. کتاب لیکل شروع کړي دي احیاء العلوم، نو باب الحیض په کې لیکي لګیا دی. نو مونځ کې تصور کوي چې دې دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا کړي. نو دی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي، لہذا زه د پسې مونځ ځکه نه کوم. مور یې ورته څه وویل؟ مور یې هم بزرګه وه. مور یې ورته وویل چې که امام غزالی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي سبابت عام مسلمانان فائدہ اخلي. د قوم د مفادو په حق کې تصور وي. ته په سترګو ړوند شې چې ته ولاړ په مونځ کې او خیال دې د هغه زړه ته وي. که هغه په مونځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبا به د خدای مخلوق فایده علي. ستا ولې د هغه زړه ته خیالي په مانځه کې؟ تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو د هغه زړه ته دې کړو که نو تا هغې کې څه فرق شو؟ په کار دا دی چې ستا خیال هم د هغه زړه ته نه وی او ستا خیال هم الله ته وی. نو زما عزیزانو مونځ کې چې ته ودرېد او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او د سره زما مونځ نه کېږي، نو تا ځان ته غټ وکته، تا ځان ته ښه وکته، ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو. نو تکبر او غرور ویم دې ته چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي. غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي، دې ته غرور وایي. او د غرور سزا به دا وي، سزا به دا وي
چې دا ګناه به تر هغې نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی. د غرور ګناه په توبه به هم نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی. نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي. غرور ډېر خراب شی دی. غرور ډېر خراب شی. نو دی وجنه دا تپوس مکوه چې دا پلانې څنګه دی مونږ ورسره کیږي که نه کیږي. چې جومات ته راننوتې ته مجرم یې او د خدای عدالت ته راننوتې ته مجرم یې. ته د خپلې ګناه د بخښنې تصور کوه. ته د بل ګناهونو ته څه لګوه. عدالت کې چې سړی پیش تم مجرم ولاړې زم ولاړې تو وایه چې ته به د خپل جرم د معاف کولو خیال دی وي پړه کې چې د عدالت معاف کی راته او که ته د بل جرمونو ته به دې خیال. نو دې وجې نه غاوره کېږئ مه. یو سړی او 300 کاله عمر او 3 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړی. ړکه خیال ولا راغی چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې مالا به دې څه ځای جوړ کړی په جنت کې. د شپې خوب کې جنت ته لاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مد راښکلی دی. لا دته تپوس وکړو چې څومره موده وشو چې په دې لام دې دا مد راښکلی دی. ملائکې ورته ویل 3 لکه کاله و. ویل څه پوهېږي؟ ویل هېڅ پته نه لګي چې خدای ته مقبول هم دی او که نه. قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس الا الله ووایه. نو لا معنا هېڅ نشته. هېڅ نشته. نو د قیامت په ورځ به الا الله ووایي چې هېڅ نشته. که دی نو همدغه ذات دی بل لا څوک. تا څه شی او زه څه شی پړه دی یی. تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غوړولی او در پیښ څه. رحمان بابا وایي که نه ای عاقله غوږونې سما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا تا. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارات. په ژوندینې توبه وباسه رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته. هغه د خوشحالۍ کور بیا د ویر اډش. نو عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشته چې ته ورپورې راوتړې او تا راټینګ کړي. ستا د ژوند سیلاب چې راخوشی شي ستا ژوند راټینګولی نه شي. سیکنډونو کې به ختم شي. نو ته یې څه شي. او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز. پیدا سمے او بیا پرهیز شي. نو عرض مې داو چې مونږ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونږ کی. اول تپوس تا مونږ کړو. نو عزیزانو هغه مونږ کې اوس دوه هیئت علماء لیکي چې مونږ د پارا او 10 فرض او 10 بذات فرض نه دی. که او 10 فرض دی نو منځه د پارا فرض.
اوس اودس دې وکړ او یو منځ دې په وکړو او تر بل مانځه پورې دې اودس وو نو کدی بل مانځله دې تازه بل اودس وکړو نو ثواب زیات دی کینی په دغه اودس منځ کې عزیزانو اودس کې څلور فرض څلور فرض اودس کې مخ وینځل لاسونه تر څنګلو پورې خپې تر ګیټو پورې او د سر مسه د څلورمې د سر مسه دا علماو نه زده کوي غوږونو کې ګوته وال یا د سټ مسه کول دا سنت او مستحب کار دی فرض په اودس کې دا څلور کدی څلورو ځایونو کې د ستنې عمره زیم اوچ پاتې شو نو اودس نه دی شوی اوس اودس ماتیږي په څه اودس ماتیږي عزیزانو بدن نه وینا وتا دانا و در باندې ناو ته وبېدو یا در نه هوا وتا او یا ودشو خو اوده که پلتای دیوالی او ناسته ودشوي نو اودس نه ماتي که پلتای والو باندې ودشوي او جوټه درغه داسې لاس پزمکه ولګولو نو اودس مات شو ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصل راځي احتمال د دې وی چې تانه هوا وتی یو خبره ما کړې و بعضی معترضین و چې سړی نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص بوینځي دا او دس بکې او کنه دا هوا چې کم زینه وتی دا ځای بوینځي نو عقل خدا وی چې کم زینه هوا وتی دا ځای وینځنه د مخلاص څخه ګناه ده او شریعت دا وی چې نه هوا وی تو علا ځای بنوینځي بلکې مخلاص به اوس دې کې څه فلسفه ده دا تاسو چرته علماو نه وکړي نو عرض داو چې دین د عقل شی نه دی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدایي نو د انساني عقل رسایي دین ته نکیږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي بلکې ستا عقل ناقص ته رسایي الته نکیږي کینی دین د عقل نه خلاف شي نه دی زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل بسئی او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی هغه د پښتو یو شعر دی چې وای زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام به څوک ډاډه کوي وشتلی زړونه دا خپل ځان به پخپلا جوړه دا توقع مکه چې دا د مالی خلق بګینه ماخه مسلمان مالی خلق تو ګور هر مالکه بس غل په سر تکي چې وادي پکې وی ګورا چې سنتي پکې وی ګورا تماشې کوا مالی خلقونه دا توقع کې چې دا به ما خسرې کی نه کله کور خلقونه توقع کې چې دا خزه به می خسرې کی خزه خود دا قران د پلار په کور کې خورلې چې زه د کراور شم لوی دلبت جوړوم به برکې به میزان سره ګرځي خزه خود د پلار کور کې قران خورلې چې دلکړې مې نه والله کدي فرید نو خزه نه دا توقع مکو چې ما به خزه خسرې مور نه دا توقع کوو مپلار خړوس نه دا توقع کوو چې دا پلار به مې خسرې کته پلاران دا سیدی چې کته خسرې توپ شورو کې صدم الله زوی دې ځان نه جوړ کړي دي پلاران د خدای په قهر اخته
دا سړی نه چاته پوسو کوي سوزا من دي ویل پنامه خو سلور دي خو ادو په مړو حساب وې څنګه وې ادو چې دي هغه دکانداری روزگار کوي بیګاله څه پیسې وروړي او هغه دو چې دي جمعات کې ناشتي یا په مړو حساب دي کور وران شبد بانګونه دي او دوی دا د پلارانو کورانو خبري نو مپلار نه دا توقع کوا مرور نه دا توقع کوا ممور نه دا توقع کوا او مخز نه دا توقع کوا مخپلوانو نه مد علاقه خلق خپلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي دا مولا شه زګا دلته خپلوان ټول رامیان دي کړ یو تپ کې حلالي شوي نو په 500 آرامیانو کې چې یو حلالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کوي نو مې چان عمل را چې تا ته به خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلاره ترا کوي تاسو ګورئ د تبلیغ والا پر خلک خان دي کنه خان پلا رواني خلک پر پر خان تبلیغیان نو ته دا تبلیغیان دي ته څه کافر بچیا ته کافر دا د یو لک سویر زره پیغمبرانو پلار روان دي دغه سبب پیغمبرانو لخت پوګه کړي وا او در په در بګرځیدا او د خدای مخلوق ته به کلمې خولې پیغمبرانو بم دا کار کول نن دا قوم وګوره د خلکو پورې خان تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض داو چې په خپل د خپل گریوان کې سر دننه کوي او سوچ کوي د خپل ژوندۍ په تیر شوی او راتلون کې حال باندې سوچ کوي تیر شوی څه دی او کیږي بچ او ما ته کول څه پکار زب بچکیږم څنګه سیلاب خورا روان دی اور را روان دی زب بچکیږم څنګه تو توقع چا نه مکه اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ ابل اورز زمونږ د ملک وزیر اعظم راغلی خلق راغون کړه قبایل راغون کړه غاړ غاټ پټکی او کولې په سر وې ما قبایل له 1 کروڑ روپو اعلان قبایل ای ډیر خوشحال نو ما ورته په دغه ستر ګوراند شي چې دا تاسو پکته په دغه ټپو کې نه پکار داده چې ټول قبایل پر پاسې دلې وي چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېدا په دې ملک د قانوني شریعت راوستو اعلان وکړ نو نوړای در تواچو لمخه سرم ورته لکه او خوځولا مونږ اوس په کې څه فرق دی مونږ خو سپیو مونږ سپی مولانا وی کنه وی البسا مشکین ذل فیار ما البسا مشکین ذل فیار چې بعض علماء لیکلي دي چې د امام مالک رحمت الله علیه مذهب داو چې هغه په منځ کې لاسونه زوړن نیولې داس تړل بینا داغه جواب علما دا کوي چې امام مالک رحمت الله علیه بادشاہ سره په یو مسله کې اختلاف راغلی او هغه اختلاف د قران د قدیم او د حادثو بادشاہ ہوئے امام مالک ته چې
چې ته په دې فتوا باندې دسخط وکړه چې قرآن حادث دی. قدیم او حادث دا منطقي خبره ده، زه تاسو په پوهولی نه شم. امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې گو قرآن کریم په اعتبار د کتابت سره او په اعتبار د نقص سره حادث دی، لیکن دا چونکه د خدای کلام دی نو ما ته سوء ادب ښکاري چې زه قرآن متعلق دا وایم چې دا حادث دی. د خدای کلام ته گو په اعتبار د کتابت سره حادث ویل جائز دی، لیکن سوء ادب را تخکاری چې د خدای کلام ته حادث ویل. بادشاہ حکم کو چې راوی نیسئ، راوی نیو، لاسونه ورته رستو وتړل او په دې اوږو باندې په ډنډو ووهل. امام مالک رحمت الله علیه هغه سړی و چې په ټوله زندګۍ کې د مدینه منورې نه بهر شپه نه وه کړې او په ټوله زندګۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړې، شپې لښتې به ګرځېده او وی به دا چې په هغه ځمکه به زه چرې پڼو سره ونه ګرځم چې کومې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی، او په ټول عمر کې د مدینې نه بار شپه دې دپاره نه کوله چې د حضور په خوا کې یو منټ تېرول دې نه د لکها بادشاهی قربان شي. د بغداد بادشاه ورته خط را لېږلی چې یو څو ورځو له دلته راشه. امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زه اوزګار نه یم. بیا خط راغی چې 2 ورځو ته راشه، بیا ورته وی زه اوزګار نه یم. بیا خط راغی چې 1 ورځې له راشه. امام مالک ورته ولیکل چې او د بغداد بادشاه زما دې په خدای قسمی چې زه په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې 1 منټ ستا په ټولې بادشاهي وانه لرم. زه د پیغمبر خوا پرېږدم او ستا بادشاهي او د بادشاهانو سلام لرم. دا هغه سړی و چې بادشاه سره اختلاف په یو مسله کې راغی او د بادشاه حکم یې نه مانه او په دې اوږو یې په ډنډو ووالو، نو دا دواړې اوږې ماتې شوې. چې ماتې شوې نو امام مالک به بیا چې مونځ کولو نو اوږې چې ماتې وي نو لاسونو کې حرکت نه نو مجبوراً به ځوړند لاسونه نیولي داسې تړلی نه شي. علما وایي چې دا غلطي د رائي ده چې هغه لیدلی امام مالک داسې دی او بیا عذر ورته پته نه ده لګېدلی چې دی په مونځ کې ارسال ولې کوي. نو هغه دا خیال کړی دی چې جوړ د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه یې ځوړند نیولي، کلي د هغه مذهب دا نه و، لاسونه تړلو مذهب. عزیزانو اوس بحث دی د اوقاتو د مونځ. د سحر وخت دې آیات کریمه کې الله فرمایلی دي چې مونځ دا فرض دی په مسلمان باندې کتابا موقوتا اے فرضا موقتا. کتابا موقوتا دا معنی چې فرض په وخت سره، هر مونځ په خپل وخت فرض دی. د سبا مونځ د سبا په وخت کې فرض دی، د ماسپښین مونځ د ماسپښین په وخت کې فرض دی،
او د مازیګر کې او د ماښام او ماسخوتن بیا اوقات د مونځ چې دي دا هم قرآن نه ثابت د سبا او د ماسپښین او د مازیګر او د ماښام او د ماسخوتن د سبا وخت شروع کیږي د مونځ څه وخت کې چې شپه وچوي شپه چاودل دی ته وایي چې د سبا په ټیم کې تاسو د اسمان دی کنارې ته وګورئ نو یکدم توروالی نه سپینه نری کرښه ښکاره شي نو چې یکدم توروالی نه سپینه نری کرښه ښکاره شي نو سبا وخت د دغه وخت نه ونیسه این تر خطو د نوره پورې چې نور لانی ختلی او قریب وي خطو ته په دغه وخت کې د سبا لمونځ کېږي دا د سبا د لمونځ وخت نورو خطو د سبا د لمونځ وخت ختم شو بیا ماسپښین لمونځ یو لرګی داسې ودروه د دې دوه قسمه سوری دی یو ته وایي فیع الزوال د دې په دې بیخ کې چې کوم سوری دی این د دې 12 بجو په ټیم کې چې نور د نیم اسمان ته راشي نور گویا بالکل نیم اسمان ته راشي نو داسې لرګی ودروه د دې په دې بیخ کې وګوره دې ته وایي فیع الزوال ا د دې بیخ سوری چې دی دغه وخت کې لا د ماسپښین وخت نه دی سوری د بیخ د سوري په وخت کې بیخ سوري ته وګوره چې هغې نه سوری داسې روان شي ځکه چې لمر داسې اوړي نو سوری داسې روان شي به یو انچی قدرم چې سوری داسې روان شي نور واوړي او زوال وشي دا د ماسپښین وخت شروع شي د ماسپښین وخت بیا تر هغه وخته پورې دی دا لرګی وګورئ د دې سوری چې دوچندی ته ورسي دا لرګی دی چې نور څومره داسې اوړي نو د دې دا سوری داسې روان نو د دې په ډبل چې سوری ورسي نو د ماسپښین وخت ختم شي بیا د مازیګر شروع شي د امام شافعي رحمت الله علیه دا مذهب دی چې د دې په سنگل یعنی یو چندای تنور ورسي نو ماسپښین وخت ختم شو د مازیګر شروع شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب کې چې وسط زیات دی او چې د دې لرګي په دوچندای ته سوري ورسي نو د ماسپښین وخت ختم شو د مازیګر مثلا دی وخت کې غالبا ما ناب کړی نه دی خو شاید 3:30 بجو پورې عموم د ماسپښین وخت کې دی شي عزیزانو د دې سوری دوچندی نه چې واوړي نو د مازیګر وخت شروع شي د مازیګر د لمونځ وخت این تر غروب د نوره پورې تر هغې پورې د مازیګر لمونځ کېږي چې تر څو پورې نور نه پرېوتی نور نیم پریوته او نیم شتا عموم که د مازیګر لمونځ سړی وکړي نو دا کېږي په وخت د غروب کې فقهاو لیکلي دي چې د دغه ورځې د مازیګر لمونځ په وخت د غروب کې هم کېږي نور لمونځونه دغه ټایم کې نه کېږي بیا چې نور پرېوت تاسو دې طرف ته خیال وکړئ نو د سپینوالي په ځای توروالی ښکار نور وغورځېدو د ماښام وخت شروع شو دغه د ماښام وخت عام خلقو کې خو دا پراپیګنډا ورته وی او کار بلا ورته وی چې
ماخام مونځ دومره لنډ دی لکه وخت لکه 2 رکعاته نفل چې سړی کوي. دا خبرې نشته. د ماخام مونځ تر هغه وخته پورې کېږي چې تر څو پورې دې طرف ته قبلې طرف ته په دې آسمان کې سپینواله موجود وي، چې تر څو پورې دا سپینواله وي تر هغه وخته پورې د ماخام مونځ کېږي. علماو چې حساب لګولی دی نو 1 غنټه او 25 منټه د ماخام مونځ کېږي. د نور پرېوتو نه والا چې 1 غنټه او 25 منټه تیر شي نو هله د ماښام مونځ قضا شي. چې دا سپینواله تر څو پورې باقي وي تر هغې پورې د ماښام مونځ کېږي. عزیزانو، ماښام مونځ چې وشي دې مقام کې 2 مذهب دی. د امام شافعي مذهب دا دی چې سورواله لري شي نو د ماښام وخت ختم شي، او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې سپینواله لري شي نو د ماښام وخت ختم شي. نو ګویا د ماسخوتن مونځ د ماښام نه رستو 1 غنټه او 25 منټه رستو روا کی. اوس ماښام په څو کې 10 منټه کم شپږ هم نه پاو کم شپږ باندې د ماښام وخت، او بیا د ماسخوتن بانګ تاسو وایئ په پاو باندې وایي که نه وایي 9 بجې ماسخوتن منځونه کېږي او په پاو باندې د ماښام بانګ وایي د ماسخوتن. نو ګویا د ماښام نه رستو لا د ماښام وخت باقي وي چې تاسو اذان وکړئ. دې ته سوچ وکړئ. پاو کم شپږو نه والا تر 9 بجو پورې به تاسو د ماسخوتن اذان نه کوئ. ماسخوتن اذان به دې ورځو کې په 9 بجې کوي. هله به ماسخوتن روا کړي. نن تاسو په دې ملک کې وګورئ ټول اذانونه قبل از وخت دي. سبا په خطوی څوک خبر نه دي چې سهار ختلی دی که نه دی. په کم په 15 بجې بانګونه ویلی کېږي، سهار په 15 بجې ویلی کېږي، په باندې په 15 ویلی کېږي، 20 منټه د پاسه په 15 ویلی کېږي. بس خو چې کله استاد را پاسېده او الله اکبر یې شروع کړه پته نه لګي. تاسو خیال راغی؟ نو نه د سبا وخت چاته معلوم دی، یا وخت تیر اذان کړی او یا وخت لا نه دی ختلی او اذان کړی. دغسې د ماښام ماسخوتن وخت دی 1 غنټه او 25 منټه به تېری نو هغې نه وروسته به بیا اذان. نو د ماسخوتن اذانونه ټول قبل از وخت دي. هغه سنتیت چې کوم د ماسخوتن د اذان دی هغه ټولو نه فوت شي. اوس جمع دی وختي بانګ وایي چې وختي مونځ کېږي. جمع دی خو اوږدې شپې دي خدای دې وواهو ناوخته مونځ کوه، کم از کم 8 بجې خو مونځ کول پکار. غورغشتو مولانا صاحب دی الله غریق رحمت کی، هغه به په ژمي کې د شپې ماسخوتن مونځ په 10 بجې کول. ولې هغه حدیث کې راغلی دي چې ماسخوتن مونځ څومره لیټ کې نو عمره پکې ثواب زیات دی. څومره لیټ کې نو قوم ټول په دې عادت کړی چې ماښام مونځ به وشو، څوک به کارونو پسې لاړه، څوک به وده شو، په 9 بجې به اذان وشو، بیا به خلق را پاسېد او اودسونه به یې وکړو، ځان به یې تیار کړو او رابله ماسخوتن مونځ به په 10 بجې.
قوم په دې عادت کړی. نن موږ د خدای په قهر ځکه اخته یو چې موږ په قوم نه عادت کړی دی او نه سره قوم په عادت کیږي. ځکه چې امام خو د قوم ښځی، امام غریب څه شی، او بیا چې په کلي کې لا چېرته خان وي یا ملک وي یا د هسې لکه ببره وه که دي، بیا تاسو ته امام ویلی ته چې څه وایې هغه به امام کوي. وخت به ته مقرره، ټایم به ته مقرره، انتظام به ستا په لاس کې. امام غریب څه کولی شي؟ حالانکه مالک امام وخت به امام بدلی، ادریږي به امام په ټایم، د امام خوښه ده چې څه وخت کې مصلې ته راغی او ودرېد. ته څوک یې چې ته به وایې چې راځئ ودرېږي. امام غوندې شرمېدلی شی خدای دې په دې ملک کې بل څوک نه کړي لکه امام د جوماتونو. بیا چې چېرته خوار امام او غریب امام، خو د خدای قهر بیا هغه له چېرته په وخت قبر وکنئ. بیا دا قوم او دا خلک بیا دا امامان په دې عادت کولی شي چې راځي هلکه د شپې لمونځ به په لس بجې کوي، یو سړی به ورته رانه شي. لاړه صاحبه نه مونږ کې اهلیت شته او نه قوم کې اهلیت شته. وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بولے. لاړې هغه ورځې چې خولې به د عطر غوندې بوی کول، اوس چې عطر ومږي تېنه د ګنګۍ بوی بدل. داسې هم نه قوم پاتې دی او نه امامان پاتې. دا قوم دی. نن ستا په دې شریباغ کې د کرکټ میچ دی، په 200 روپۍ ټکټ دی، په 200 ښځو ماغستي دي او نرو ماغستي. لاړ شئ لږ تماشه یې وکړئ. د دې قوم پته به درته ولګي چې خدای دا قوم باندې ته په رڼا ورځې اور ولې نه بلې، یا د شین اسمانه کاڼي پې ولې نه راولې په دې بدبخت قوم باندې. کرکټ څه شی دی؟ کرکټ میچ دی، ټوله صوبه ورته راغلې. ته ورشه ستا د صوبې دا لوی لوی بوجۍ ښځې به پکې ناست او دا لونډان به منډې وایي او غونډسکه به په دغه ځای پورې مږي او ښځې به تماشې کوي. دا خلک به په دې عادت کې چې راځي هلکه چې زما چې مونځګزار دي هغوی له وایي چې هلکه په 10 بجې په 10 بجې بس مونږ به تا ته ناست یو. وایي به داسې که نه ستاسو خلک ملا چې د مونځګزار نه څومره تنګ دی دومره د بدماش نه نه دی. قسم په خدای ځکه چې ته مونځ ته راځې نو ټیپر په ما خرڅې چې دغه دی زمونځ له راغلی. تاسو څوک عادت کولی شئ؟ هغه ورغوښتو مولانا صاحب هغه انسان و، هغه انسان الله د حدیثو درس به یې کولو او چې د ورځې په حدیث کې ورته اشتباه وشوه چې دا حدیث داسې دی که داسې دی، نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ووایي چې دا حدیث داسې دی. او ډېر لوی عظیم انسان قوم یې عادت کړی و په دې قوم یې. زه د افریقې سیټان راغلي ما ته وی چې موږ د غورغشتو مولانا صاحب ملاقات ته ځو، ته به راسره لاړ نه شي. ما ولې به لاړ نه شم؟ زه ورسره لاړم. مولانا صاحب ځای کې ماسپښین ورسېدو، شملې او سکړک او ساګ دا یې راوویسته، روټۍ مو خوړه. چې روټۍ مو خوړه نو سیټانو 50,000 روپۍ راوویستې. دا نن نه 30 کاله مخکې 50,000 روپۍ راوویستې. صاحب دا هدیه ده
مولانا سے ورته وی چې دا زما د کور روټای مو خوړنو کدا پیسې ما واغستې دا به د روټای عوض شي او د قرآن په دې آیات به زما عمل را نشي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ما روټای په تاسو خدای د پاره وخورولا او زما اراده د روټای بدلم نه ده او شکریا نه نو دا به د روټای بدل شي او لوجه الله ټکه بپتنا حذف شي نو باندې به خدای ناراض شي والله العظیم چې د دنیا وسیته وکړي مولانا سے به پیسې وانه ما ورته غلی غوندې وی پښتو کې مایجی وایلې نڅکی ما دل بچیا وا بهلما او په قران په کراوی او په قیامت کې تبه نه خلاصې دي ایمان دی ته ته خو سراشه چې ورته بدر باندې اوس کوم ویل 10 روپیا راو بس ممکن ایمان دی ایمان دی ته وای او دین دی ته وای په قران عمل دی ته قوم د قوم ور سره متفقو چې دا مولانا سے چې سکی دا دین دی دا اسلام دی دې کې مرزا پرته ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ارضا وزیدان چې د ماسخوتن و یو نیمه ګنټه وروسته د ماښام نه وروسته شروع شي نو دا بیا ټوله شپه ده ټوله شپه ان تر سبا خطو پورې مطلب دا چې په 12 بجې کېږي په 10 کېږي په 2 بجې کېږي په 4 بجې کېږي په 4 بجې کېږي په 5 بجې د سبا د ماسخوتن سو پورې چې سبا نه ختله تر هغه وخت پورې بعد ماسخوتن عرض داو چې په دغه شپه کې د بزرګانو طریقه ده چې فرض مونږ او سنت ماسخوتن وکړي نو ویتر فری دغه ویتر بیا تهجد سره کوي اول تهجد کی او وروسته بیا ویتر کی تهجد د 2 رکعاتو نواله تر 12 رکعاتو پورې تهجد اصل کې وایي د شپې پورته کېدو ته شپه کې چې سړی راپاسي دې ته تهجد وایي که 2 رکعاته دې وسو که 4 دې وسو که شپږ وسو که 12 وسو قرآن دې هر څه چې پکې ولوست نو وتر ماسخوتن کې هغه خلق چې کوم تهجد کوي نو هغه ماسخوتن وتر پرېږدي بیا وروسته تهجد دی کې ثواب زیات دی دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض به په جمعات کې وکړ سنت لبکور تلاړو او وتر به پرېخو بیا به تهجد سره د سردار کونین عادت داو چې صرف فرض مونږ به په جمعات کې کولو باقی سنت او نفل چې دي دا به په کور کې کول اوس جمعات سره د سړی کور نږدې وي او ډېر نږدې نو دام سنت طریقه ده چې فرض جمعات کې وکړي او سنت له کور تلاش نفل له کور تلاش اما د سړی کور لري جمعات نه نو بیا لار کې 200 نور لانجی کنجی پیښې شي نو سنت سړی نه پاتې شي بیا هغه تم جمعات کې سنت کول پکار عزیزان د بزرگانو طریقه دا چې وتر تهجد سره کول دی کې اجر دی لکه یو بزرګو شپه کې راپاسې د تهجد وکړو نو اسمان ته مخاطب شو او ویلی چې اے الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدای نه زما رشین شو په الله
الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زدا ہے نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ تو لبیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس اے بزرگان داستا اللہ اللہ چدے دا زمان لبیک دے آسمان دورت آواز کی داستا اللہ چدی دا زمان لبیک دے کہ زما توفیق نوے او زما قاصد نوے درغلے نستاجب با اللہ تنگوے لے وچ استاجب اللہ ہوئی نو پدیش پاسن ایمان لرا چې ما درته وی چې لبیک حاضر درته د خدای ولاړ وای څه وای تاسو خیال راځي علماء لیکي چې بادشاہ دی د شپې پاسېده خوب نه ورته داسې ټیلایي کوي یو کوټنۍ د دې خدمتګارو کوټنۍ وي هغې نه څه د بنګ بنګ اواز راتلو ده ورته غوږ کېښو خدمتګاره په سجده کې پرته ده او جاړي او چغې وایي چې پروردګاره اے زما عظیمه خدایه ته په ما مین یې ته په ما ډېر مهربان یې ستا ما سره دومره مینه ده چې د هغې انداز بیانولی نه شم ده ورته دروازه وټکوله هغې ورلرې کړل ولې ویل دا څه وی داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مین یې داسې وایه چې خدایه زه په تا مینه یم ورته وی زه بادشاه لار لنډوه زه د شپې ستا خدمتګاره نه یم زه د ورځې ستا خدمتګاره یم او د شپې د واورو په اوبو باندې اودس وکړمه او د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم 15 سپارې په یو رکعت کې ویم او 15 په بل کې نو چې په 2 رکعاتو کې ټول قرآن ختم کم نو بیا ورته په سجده پرېوځما او ورته ویم چې الله که ته په ما مین نه وې نو زما خو د ورځې ډېر چاودی او د بادشاه په خدمتونو کې نو د شپې د 10 سپارو په 2 رکعاتو کې د لوستو طاقت به دې نه راکولی که ته په ما مین نه وې نو دا طاقت به دې ماله نه راکولی بادشاہ کا دے پا ما مین نوے تو بادشاہ د ورځې دین په عیش و عشرت کې وخت تیر شي او د شپې په آرام په پالنګونو کې پروت دی په خدای پتا مین وې نو دا توفیق به تعالی درکړي او غږ نه کوي وړي شي مسترد شي په دې مخ درويشته شي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خدای د مرضیاتو لټولو کوشش واخر دعوانا ان الحمدلله